لکه حسن بصری رحمت الله علیه مرسل روایت نقل کړی چې نبی علیه السلام او فرمایل چې د قوم د لوط علیه السلام کې لس بد حسلتونه لس بد عادتونه وبکي یو پکې دا و چې د لکانو سره به بدکاری کوله دویم دا چې دی به شراب سکل دریم خلک به په کاڼو باندې ویشتل او څلورم دا ډول سرنا ده د غینه راوتې ده ډمامې به والي ډولګي به وال او پنځم شپیلي به وهل خلکو پسې اوم کمترې به الوزولې او بل دا چې ریشمي کپړه به اغوستله او اتم دا چې لاسونه به پړه کول دا هم د قوم لوط عمل دی او دغه رنګې ګیرې به خریلې او دا د دې وجې نه چې کله به دي ماشوموالي کې په بد کار باندې عادت شول په بد کار باندې نو بیا به چې کله لوی شول نو خلکو به ورته توجه نه کوله نو شیطان ورته وي دا ګیرې وخورئ بیا به ځوانان ښکارئ بیا به ورته خلک توجه کوي نو ګیرې خریل به یې شروع کړو نو دا هم د قوم لوط علیه السلام د قوم عمل دی دا ګیره خریل او بریدونه به یې پرېښودل او بعضو فرمایلي چې شرک به هم مبتلا وو دی باندې الله تعالی درې قسمه عذابونه راوستي دي لومبی دا چې جبریل علیه السلام په چغه هم والې ده بیا اوچت کړي دي په وزر کې بعضې مفسرین لیکل چې وواړه خاره اوچت کړي دي وواړه خاره دی اوچت کړي دي اسمانه پورې او د هغه ځای نه الټه کړي دي او وروسته بیا الله تعالی د کرتکانو باران هم کړی نو دوی کې ډېر بد عملونه دا دومره ظالمانو یو پیره یو کس حضرت لوط علیه السلام ملاقات ته پاره تلو نو په لاره باندې تلو د کپړې به چا خرڅولې د دې کلو ته ولاړو نو بس یو به ورته لس جوړې راکړه مونږ یې کور ګوړو بل به یې پنځه راکړه جوړې به یې ترې وړې بیا به ورته تا مونږ له سره کړي دي هغه سړی به یې واپس دقسې راولې دا عمل هم په دې کې و ډاکماري هم په دې کې و خلک به یې لوټل نو یو پیرې یو کس د لوط علیه السلام ملاقات ته پاره تلو نو په لاره کې یو سړی ورسره میلاو شو جو هسې ورسره خبرې ګډې کړې جو ګټه اوچته کړله او د لوط علیه السلام د میلمه له دا سر وویشت هغه ټول په وینو باندې رنګ بنګ شو او دومره ظالم و چې دغه کس ځان سره ونیسو د لاس نه عدالت ته یې بوتلو قاضي له قاضي ته یې ویل چې د ده نه ماله د دې رنګ پیسې واخله ده له ما د جامې رنګ کړي دي نو د رنګساز چې کومې پیسې کېږي هغه ماله راک نو قاضي ورته وي او که نه وي ښه ده که نه میلمه ته یې پیسې وله ورکړه ګوره تا سره دومره ښه کړي رنګ کړي قاضي هم داسې هغه هم د لوط علیه السلام میلمه بل څوک نه هغه یو ګټه وکتله د قاضي له دا کپره یې وویشتله قاضي ته یې ویل تا له ما جامې رنګ کړي او په تا چې زما څومره پیسې کېږي دا دله ورکړه او منډه کړه لاړو لوط علیه السلام له وتښتېد نو دا قسمه عملونه به دي کوئ نو د دې وجې نه الله تعالی په دې باندې درې قسمه عذابونه راوستي دي نو دې کې غټ عمل دا و خطرناک عمل چې دی به بدکاري کوله د الکانو سره دا عمل وکړو دا عمل ورته شیطان ښایسته کړی اوس هم بعضې خلک دا خبره کوي د زنانه باندې د نظر اچولو نه الک باندې نظر اچول دا ډېر خطرناک دي بعضې خلک وایي زه خو ته زما نیت کې څه نشته دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام ابو یوسف رحمه الله خپل پلار راوستو ورته یې وي ده ته چې کوم دی قرآن یاد ده ته علم شروع امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ورته وکتل نو دې ډېر زیات ښایسته و نو هغه ورته وي داسې کار وکړه دې بوځه په ده باندې لومبې قرآن یاد کړه واپس یې راوله زه به ورته علم شروع کړم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خیال و چې دې به کال دوه کاله کې قرآن یاد کړي بیا به مخ باندې ګیره راغلي بیا به د سفر قابلي او بیا خیر کو زه ورته ګورم نو هغه چې پلار بوتو په اومه ورځ بیا د ګوتې نه نیولې دی واپس یې راوست امام صاحب ورته وایي تا ته ما نه وویل چې ته قرآن یاد کوي حضرت ده په اوه ورځې قرآن مجید یاد کړو غوڼ قرآن یاد کړی تپوس ته وکړه امام صاحب سره بله بانه پاتې نه شوله نو سیټ ته کېنم ځکه چې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه د دې دواړو ذکر کله راشي که نه نو دې طرفین وي ځکه چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه دې طرف ته کېنولی یو طرف ته نو تر کومې پورې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ده د ګیرې سورې په ځمکه باندې نه ولیدلې تر هغې پورې ورته امام صاحب بره نه دي کتل نو د امام صاحب زړه نه زموږ زړه پاک خو نه دی زړه چې پاک په دې نظر باندې پلیتېږي د دې وجې نه ډېر زیات احتیاط کول پکار دي په دې کې حالانکه سزا هم ډېر زیاته خطرناکه ده امامانو پکې اختلاف دي بعضې وي دیوال به پرې رغړی د فاعل او مفعول دواړو باندې
بعضې وي دوی به د مسلمانانو په مقبره کې د سره ښخوی نه، بعضې وي دا دواړه به اوس وځوئ، ځکه دا ډېر زیات خطرناک عمل دی. بلکې مفسرینو دلته کې یو نقطه ذکر کړې ده، وي دا خنزیر نه دی، خنزیر دا خنزیر نجس العین دی، د ده د یو جز نه انسان پیدا نشي اخیستی. بعضې ځناور کوم مثال په طور مړ شي، خوراک یې جایز نه وي، نو خلک د ځان له پوډ جوړ کړي، یا یې ویښته په کار راولي، سرمنې په کار راولي، خو د خنزیر د یو ځای نه پیدا نشي اخیستلی. هر څیز د حرام دی، هر څیز د حرام دی. وي دا ولې علما وي دا ځکه چې دا دوس دی، د ده په جوړه سره بل خنزیر راځي او هغه سره بدکاري کوي، د هغې نه خپل ضرورت پوره کوي، د سټ کته کړي دی ورته څه نه وایي، دګې غیرت نه راځي. وي د دې وجې نه دا نجس العین دی. خو که د خنزیر خپل ځان ته بدکاری ته بل څوک نه پرېږدي، که ده سره څوک بدکاري کوي په ذات خود د خنزیر سره، نو وي دې خپل ځان د څوک نه پرېږدي، نو وي دا مفعول چې دی که نه مفعولو، وي دې د خنزیر نه هم بدتر دی چې ده باندې په خپل ځان باندې هم غیرت نه راځي. د دې وجې نه علما وایي چې دا کس د خنزیر نه هم زیات بدتر دی.